السلام علیکم. امید کوم چې پښتانه ورونه به ټول روغ او جوړ وي. کومه چې فیصله د شناختي کارت په حق کې وسوه، د افغان سټیزن کارت په حق کې وسوه، کومه چې د پی او آر کارت په حق کې وسوه، د بی فارم په حق کې وسوه، د پښتنو، د پاکستان، د افغانستان د پښتنو په باره کې چا وکوله؟ های کورټ پېښور وکوله. په هغه کې دوه ججان ول. د دوه ججانو دا فیصله راله چې د هغه جج، اول جج و سید ارشد علي صاحب، دویم جج و جسټس وقار احمد صاحب. د دوی ټول ججمنټس زه تاسو ته په پښتو کې بیانوم او ښه د خوشحالۍ خبرې دي. آخري پورې ویډیو واورئ، ان شاء الله چې د ډیرو پښتنو ورونو به مسلې حل سي پشکي او ډیرو ته به خوشخبري ملاو سي. څلورو قسمو کې دا کیسونه 15 کیسه دوی ته لګېدلي ول. په دا 15 کیسو کې دوی په څلور قسمه کې دا کیسونه واچول چې څلور قسمه خلک راته راغلي دي. اولې هغه کوچنیان، هغه ماشومان چې په پاکستان کې پیدا شوي دي. آیا مور یې پاکستانی ده، پلار یې افغانی ده، یا پلار یې پاکستانی ده، مور یې افغانی ده؟ یوه. دویمه یې په دې بله کټګري دا جوړه کړه چې کوم هغه خلک چې یې پاکستانیان او دوی ته ACC کارت جاري شوی او دوی اوس دا ټیم له عدالته څخه دا غوښتلي دي چې موږ ته د پاکستان او د افغانستان دواړه شهریت پکار ده. هغه کوم خلک لکه اوس پاکستانی کور والی پاکستانی ده، میړه یې د افغانستان ده، که چیرې دا پاکستانی ښځه چیرې ورته ولاړه سي افغانستان ته بیرته سي راځي، بیا پاسپورټ ځینې غواړي، نو هغه یایي چې ماته د پاکستان شهریت خو راته میلاو شوی، د افغانستان والی چې دی که ماته میلاو سي که نه سي میلاو، ته په هغه سر درد مه کوه، ته له ما څخه د افغانستان ته په تګ باندې دا مه راځي غواړه چې زه افغانستان څخه بیرته راځم ته پاسپورټ راځي غواړي. دویمه. درېیمه دا جوړه کړه چې هر هغه خلک چې کوم دي پاکستانیان په غلطي سره دوی افغاني کارت جوړ شوی ده یا په غلطي سره دوی پی او آر کارت جوړ شوی ده، افغان سټیزن کارت، ACC کارت، پی او آر کارت، پاکستان اوریجن کارت دا یې جوړ شوی ده. مګر دوی دا ټیم غواړي چې ماته زه یم پاکستانی، د افغانستان له واده سره مې واده شوی ده. درېیمه کټګري چې ده هغه معذرت کې سر دا ده چې یم پاکستانی، کور والی پاکستانی له افغانستان له واده سره واده شوی، هغه ته دا ټیم یا پی او آر کارت پکار ده یا هغه یایي ماته ډیول سټیزنشپ پکار ده، د افغانستان کارت دی هم را سره وي، پاکستان دی هم را سره وي، دواړه غواړي، یا یایي یا ماته یو پی او آر کارت راکړه یا یایي ماته سټیزنشپ راکړه د پاکستان. صحیح. او څلورمه چې ده هغه خلک دي چې کوم دي پاکستانیان، دوی په غلطي سره دوی ته کارډونه جوړ شوي دي، په غلطي سره کارډونه جوړ شوي دي. صحیح. دا کټګري مشکله ده. څلور کټګریانې دي. اوس په دې باندې فیصله سره اله اصل خبره خو د فیصلې ده چې فیصله دوی کومه وکوله. فیصله دا وکوله چې کوم ماشومان چې په پاکستان کې پیدا شوي دي د هغو ته جلد از جلد بی فارم جاری کول دي، تر 21 کلو پورې دوی ته ډیول سټیزنشپ دوی خلاص دي، که افغانستان او د پاکستان کارت دواړه دوی ته خلاص دي. کتن به بی فارم په دې نه بلاکوي یایي چې دوی ته افغاني ACC کارت جاری شوی ده، دا به کتن ته نه کوي، نه به بلاکوي، نادرت یې دا آرډر کړي دي چې دوی بی فارم جاری کول دي دوی ته او دوی ته کارت جاری کول دي سټیزنشپ کارت تر کومه ټیمه پورې؟ تر 21 کلو پورې. له 21 کلو بعد بیا هغه ماشوم خپله فیصله کولی شي آیا دی پاکستاني جوړیږي که دی افغاني جوړیږي. په وخت د څه، په وجه د څه، د هغه وجه شاته وجې دي الیکشن کولو دپاره او دغسې ګورمنټ جاب کولو لپاره، نور هم داسې ستا تقاضې هغه تقاضې پر کولو دپاره دی به فیصله کوي په هغه ټیم کې چې دی یا تقاضې ته ځي یا دی هغه الیکشن کوي یا دی ګورمنټ جاب کوي، دی اسمبلي ته ځي، بیا به دی یا پاکستاني جوړیږي یا به افغاني جوړیږي. دویم دا ویلي دي چې کوم خلکو ته ACC او پی او آر کارت تا جاري کړی ده په دغه بنا باندې به ته د دوی شناختي کارډونه نه ور بلاکوي، قطعا به نه بلاکوي چې دوی ته الریډي شناختی کارت جاری شوی ده او اوس د دوی د شناختی کارت کې سات سات د دوی پی او آر کارت هم شو کېږي یا ACC کارت شو کېږي. صحیح. په دې باندې به ته نه شناختی کارت بلاکوي، قطعا به نه شناختی کارت بلاکوي. صحیح. نو په نادره کې که شو کېږي هم په دغه طریقه باندې
هر هغه ښځې زنانه وي چې هغو له افغانستان له خلکو سره واده کړی ده او د هغه بنا باندې اوس د ده ریکارډ را روان ده، د دې ریکارډ را روان ده د افغانستان له سړي سره ته د دې شناختي کارډ که ته نسې بلا کولی. دا د اډر دی، د ججمنټ، دا ججمنټس ده د پېښور های کورټ د دوو ججانو فیصله ده، دا دوی فیصله ده چې ته نسې بلا کولی. خو دا نه خواسته که دې بلا کړی زر تر زر خلاصول پکار دي، خلاص یې کا، دا اډر دی. بلې دا کړي دي چې کوم هر هغه بچیان چې دلته پیدا شوي دي په پاکستان کې او دوی سره بے فارم تاور جاری کړی ده او بیا بے فارم کې ساتھ افغان سټیزن کارډ ور جاری شوی ده، ته به تر 21 کالو پورې دوی ته نه ور بلا کوي بے فارم، نه به ور بلا کوي شناختی کارډ، د دې وجې چې دوی افغاني کارډ دوی ته تاور خلاص کړی ده. صحیح. د بچیانو کوم څه بچی دي د دغه بے فارم او شناختی کارډ جلد از جلد جاری کول دي. افغاني سره د واده شوی هغه کارډونه بلاک دي، بیرته باندې بلاک کیږي، پاکستاني کارډونه ورته جاری کیږي. او کوم چې افغانیان دي پی او آر کارډ لپاره اپلای کړی هغه ته به پی او آر کارډ جاری کیږي. کوم چې پاکستان کې ماشومان پیدا شوي دي کې مور یا پلار افغاني هغه لپاره بے فارم او سره له سره هغه ته به شناختی کارډ تر 21 کالو پورې دوی که افغانستان ته ځي که راځي کوم آئین د قانون په مطابق دوی تلای هم سي راتلای هم سي. صحیح. او دوی ته به روک ټوک نه وي. مین نوري مجلسونه چې پاکستانی وومن اډر کې آئی پاکستانی وومن married to Afghan citizen Afghanis entitled to dual nationality. صحیح. Despite possessing the Afghan citizens card or POR card. افغان سټیزن کارډ ورسره یا پی او آر کارډ ورسره او دوی افغاني سره واده کړی هغه بنا باندې هم دوی ته ډیول سټیزنشپ پوزیشن به ورکوي، دوی حق لري. صحیح. او په دې کې مین بله مجلس هر هغه افغانۍ چې د پاکستان کې له پاکستاني ومن سره واده کړی د هغو ته باید پی او آر کارډ جاری سي او جاری کول به په څه طریقې نیچرالایزیشن پروسیس په مطابق د سیکشن نادرا سټیزنشپ ایکټ په سیکشن 19 په تحت باندې دی اپلای کول دي. کله چې هم دوی ته کلیریفیکیشن سرټیفیکیټ جاری سي په هغه مطابق به دوی ته خپل سټیزنشپ کارت جاری کیږي او په هغه مطابق به دوی ای سی سی او پی او آر کارت ختمي شي. او بل ججانو دا خبره کړې ده په ججمنټ کې چې موږ په علم کې دا شایسته چې د موږ ډیرو پښتنو په غلطي سره یا په فند اخیستلو سره یا په راشن اخیستلو سره چې بار ملک جره روان ول، هغه راشن هغه فند اخیستلو لپاره دوی خپل افغان سټیزن کارت جوړ کړی ده. نادرا نن ته نه ورکینسلوي. په دې باندې به یې موږ له وفاق سره باقاعده په دې باندې ډیټیل غواړو، په دې باندې عمل درآمد کول ځنه غواړو چې هغو خلکو چې کوم ای سی سی او پی او آر کارډ دوی ته جوړ شوي دي هغو ته باید ته کارډونه ور کینسل کې، خپل شناختي کارډونه ور بحاله کې، یو سم ترتیب ورته وکړي. دلته پاکستانیان ډېر پښتانه رونه خوندي په پاکستان کې په مختلف قسمه کاروبارو کې دي، جایدادونه دي دلته له وخت سره دلته اوسي. د پاکستان له پښتنو سره ودونه شوي دي، ډېرې رشتې ورسره جوړې شوي دي. په دې باندې یو ښه عمل درآمد یو ښه قدم اخیستل پکار دي. دا د ججانو خبره ده. نو امید لرو انشاءالله چې دې ته به موږ په پښتنو په حق کې دا ښه فیصلې دي. خدای دې موږ او تاسو ته نورې مزید ښې فیصلې راولي. مننه کوم. دا ویډیو چې باید له خپلو دوستانو سره پښتنو سره د پریشانو پښتنو سره تاسو شیر کړئ. مننه یو جهان. الله حافظ.